Assalamualaikum dear students, nan Mustasa the biochemistry chapter metabolism of carbohydrates की क्रिप साइकिल वायु फर्स्ट देखिए د دې ډایګرام نه انډیکیټ کیږي چې څنګه سیلولر ریسپایریشن چې دی هغه اکر کیږي د پروسس سٹارټ کیږي چې کله فود انټیک وشي نو هغه فود زموږ سره بیا د ډیفرنٹ پروسس نه تیریږي کوم کې چې فرست سټپ زموږ سره ګلایکولیسس دی سیکنډ زموږ سره لینکډ ریاکشن دی او تھرد زموږ سره کریب سایکل دی بیا الکترون ترانسپورت چین دی دیس از هاو زموږ ته انرژي چې د هغه پروډوس کیږي نو ګلایکولیسس او لینکډ ریاکشن په پریویس ویډیوز کې چې دی هغه ایکسپلین شوی دی تھرد زموږ سره کوم ټاپک چې دی هغه دی کریب سایکل ته موږ سټریک اسید سایکل هم وایو او ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل ورته هم وایو دې ته اوس موږ سټریک اسید سایکل ولې وایو کریب سایکل ورته ولې وایو او ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل ورته موږ ولې وایو کریب سایکل خو دې ته موږ ځکه وایو چې دا ډیسکور کړی دی هنس کریبس په 1937 کې په کیمبرج یونیورسيټي کې ان ګریټ برټن ټیک شو دی وجنه د ساينټیسټ د نیم د وجنه د کریب سایکل ویل کیږي سیکنډ د سټریک اسید سایکل دی ته ویل کیږي نو سټریک اسید سایکل دی ته ځکه ویل کیږي چې د دې کم فرست پروډکټ چې دی هغه سټریټ دی د هغې د وجې د سټریک اسید سایکل ویل کیږي تھرد د ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل دی ته ولې ویل کیږي نو د دې کم فرست 3 پروډکټس چې دي هغه زموږ سره د 3 کاربوکسایل ګروپ نه جوړ شوي دي یعنی 3 کاربوکسایل ګروپ کنټینینګ پروډکټس دي نو ځکه دې ته ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل وایو هغه فرست 3 پروډکټس ته دي سټریټ دی آیسوسټریټ دی او الفا کیټو ګلوټریټ دی دغه 3 زموږ سره دا هغه کمپاونډز دي د کمې د وجې چې د ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل وایي د کریب سایکل زموږ سره یو سنټرل میټابولیک پاتوی دا کوم چې زموږ سره د مایټوکونډریل میټرکس کې کیږي ټیک شو نو د سنټرل میټابولیک پاتوی نه د دې څه مطلب دی سنټرل میټابولیک پاتوی مطلب دا دی چې دا زموږ سره یو داسې پروسس دی چې کوم مین فنکشن کیږي هغه د دې د وجې کیږي یعنی دا یو سنټر دی د دې ټول پروسس مین ATP پروډکشن دی NADH پروډکشن دی FADH پروډکشن دی NADH موږ له 2.5 ATP راکوي FADH 1.5 ATP راکوي ATP په خپل انرژي نو دا انرژي پروډکشن چې کوم مینلی کیږي هغه په کریب سایکل کې کیږي سیکنډ زموږ سره کچرته کې څه کمی په دې پروډکټس کې نو هغه کمی دا کمپلیټ کوي ان کیس موږ وایو چې دلته کې د الکترون نیډ دی د هایدروجن نیډ دی کم پروټان نیډ دی FADH ته کنورټ کیږي نو هغه په دې سایکل کې کیږي ATP موږ ته په دې سایکل کې پروډوس کیږي نو ځکه دی وجنه دی ته وایي چې دا یو سنټرل میټابولیک پاتوی دی دا زموږ سره د انرژي پروډکشن کې یو مین رول پلی کوي او هغه مین رول دا څنګه پلی کوي چې کوم اسیټایل کوانزایم A په لینک ریاکشن کې جوړ شوی او هغه اکسیډایز کی کم چې زموږ سره ډیرایو شوی دي د کاربوهایډریټس د فیټس پروټین نه ټیک شو the carbon dioxide into carbon dioxide while generating the high energy electron carriers هغه زموږ سره NADH دی FADH دی او small amount of ATP او GDP هم په دې کې پروډوس کیږي اوس د دې سټیپس په مونږه فردر وایو چې د دې کم سټیپس دي چونکه په لینک ریاکشن کې مونږ ویلې وو چې زموږ سره اسیټایل کوانزایم A یو نه دوه پروډوس شوي دي نو دا سایکل به زموږ سره د یو ګلوکوز مالیکول لپاره دوه پیری کی یعنی یو اسیټایل کو A د لپاره به دا سایکل وشي او د بل اسیټایل کو A د لپاره به دا سایکل وشي دا به موږ یو ګلوکوز مالیکول لاګي ټیک شو اوس هغه سایکل زموږ سره سره د ټولو اول مونږ وی چې اسیټایل کو انزایم A کم چې د لینک ریاکشن اینټ پروډکټ وو هغه به زموږ سره راشي او د اوکسالو اسیټیټ سره کوم چې 4 کاربن کنټینینګ کمپاوند دا غي سره به ریاکټ وکړي موږ به سره کې سټریټ راکړي د څه په ذریعہ باندې د سټریټ سنتیز په ذریعہ باندې دا زموږ سره څه شو یو فرست سټپ شو د دې سایکل ټیک شو اوس دا کوم کو انزایم A چې دلته کې دی هغه د دینه ریموو شو او د لاړو انر ممبرین ته ټیک شو دا به زموږ فردر دغه کو انزایم A پکاريږي په دې سټپس کې ټیک شو اوکسالو اسیټیټ اوس یو پوینټ ته چې د رقم طرف راغی نو دا به موږ په این پروډکټ کې د دینه به اوکسالو اسیټیټ هم موږ پیدا کوو چې بیا زموږ سره دا سایکل په دوباره ریپیټ شي چې دا سایکل نو دا به بار بار د شانتي ریپیټ کیږي ټیک شو بیا سټریټ زموږ سره په سیکنډ سټپ کې دی چې دا سټریټ بس ته کنورټ شي آیسو سټریټ ته کنورټ شي آیسو سټریټ ته کنورټ شو
او د کوم انزایم په ذریعه باندې اکونیټیز په ذریعه باندې دلته کې دا موږ ته لږ په شارټ فارم کې ویلې دی او چونکې د دې نه مخکې یو سټپ دی چې سټریټ اکونیټیډ ته کنورټ شي او اکونیټیډ چې دی هغه آیسوسټریټ ته کنورټ شي دا زموږ سره بیا آیسومر دی یو بل ځکه دلته ویل دلته کې منشن کړی دی چې آیسومرایزیشن ریاکشن شوی دی آیسومرایزیشن بس صرف د دې لپاره شوی دی چې د اټمز ری ارینجمنت وشي ټیک شو بیا آیسوسټریټ زموږ سره الفا کیټو ګلوټریټ ته کنورټ شو آیسوسټریټ یا سټریټ دا ټول زموږ سره 6 کاربن کنټینینګ کمپاوند وو هغه زموږ سره 5 کاربن کنټینینګ کمپاوند ته کنورټ شو نو دا یو کاربن لاړو اکسیجن سره ریاکټ وکړو کاربن ډای اکساید یې جوړ کړو او ان ای ډي ایچ زموږ سره فرست ان ای ډي ایچ په دې سټپ کې چې دی هغه جوړ شو دا سایکل مونږ وایو چې دا دوه پیری ریپیټ کیږي نو دلته کې زموږ سره 2 چې دی 2 ان ای ډي ایچ چې دی هغه جوړ شو ټیک شو اوس دا زموږ سره په لاست کې چې کله مونږ بیا انرژي کم کیلکولیشن کوو کنه نو د هغې دپاره به دا مونږ ته ریکوایر وي نو دا سټپس کې به مونږ دا یاد ساتو چې ان ای ډي ایچ په دې ځای کې زموږ سره څونه جوړ شو 2 ان ای ډي ایچ چې دی هغه جوړ شو اوس په نیکسټ سټپ ته مونږ راشو بیا د الفا کیټو ګلوټریټ سکسینایل کو انزایم ا ته کنورټ شو کو انزایم ا دلته کې سره راغی واپس راغی د دې سره چې دی هغه ریاکټ وکړو سکسینایل کو ای ته اټیچ شو سکسینایل کو ای زموږ سره 4 کاربن کنټینینګ کمپاوند دی دې نه علاوه دلته کې کاربن ډای اکساید هم پروډیوس شو ځکه چې الفا کیټو ګلوټریټ موږ ویلو چې دا 5 کاربن کنټینینګ کمپاوند دی نو سکسینایل کو ای خو زموږ سره 4 دی نو کاربن ډای اکساید ورسره پروډیوس شو ان ای ډي ایچ هم راغی ان ای ډي ایچ یو دا شو دا سایکل به دوه پیری کېږي نو 2 ان ای ډي ایچ شو دوه په شاته سټپ کې شوي دوه په دې سټپ کې وشو ټوټل 4 ان ای ډي ایچ دی د دې سټپ پورې چې دی هغه پروډیوس شو ټیک شو نیکسټ سټپ کې زموږ سره سکسینایل کو ای چې دی هغه سکسینیټ ته کنورټ شو ورسره موږ له راکړه جی ټي پي جی ټي پي زموږ سره دا کو ای اټیچ شوی هم د دې دپاره و چې دا بیا موږ له سره کې جی ټي پي پروډکشن جی ټي پي په فورمیشن کې دی کو ای هیلپ وکړو ټیک شو کو انزایم دی که نه نو موږ له دې هیلپ راکړو ټیک شو نو جی ټي پي پروډیوس شوه جی ټي پي او ای ټي پي چې دی د دواړو انرژي سیم ده خو چونکې په مایټوکونډریا میټرکس کې زموږ سره دا زموږ سره ریچ دی د ګوانین نه نو دلته کې د جی ټي پي پروډکشن څخه وشو ټیک شو اوس زموږ سره سکسینیټ چې دی هغه فیومریټ ته کنورټ شو او موږ له اف ای ډي ایچ راکړو فرست اف ای ډي ایچ چې دی هغه په دې سټپ کې چې دی هغه پروډیوس شو د اوسه پورې زموږ سره 4 ان ای ډي ایچ چې دی هغه جوړ شوی دی او ورسره څه جوړ شو 2 اف ای ډي ایچ چې دی هغه جوړ شو دا زموږ سره په دې پروسس کې مین خبرې دا دي ټیک شو دا ایم سی کیوز کې راځي بیا اوس زموږ سره فیومریټ په کنورټ شي میلیټ ته میلیټ زموږ سره د کوم انزایم په ذریعه باندې فیومریز په ذریعه باندې او په دې کې هایډریشن ریاکشن وشو ویچ مینس چې دلته کې واټر چې دی هغه یوز شو او فیومریټ میلیټ ته کنورټ شو په سیکنډ سټپ کې دغه میلیټ چې دی د دې نه د هایدروجن واپس دا لوز کړي نو دا موږ له هغه پروټان چې دی د ان ای ډي سره ریاکټ وکړي او ان ای ډي ایچ راکړي او دغه میلیټ چې دی چې کله دی هایدروجن لوس کو نو دا اوکزیلو اسیټیټ ته کنورټ شو ټیک شو نو اوکزیلو اسیټیټ زموږ سره دلته کې ایدې واپس ریسټور شو دا سایکل به بیا ریپیټ شي ان ای ډي ایچ دلته کې نور پروډیوس شو دا سایکل به دوه پیری کېږي نو یو ان ای ډي ایچ دا شو یو د دې بل سایکل شو نو 2 ان ای ډي ایچ دا شو ټوټل زموږ سره 6 ان ای ډي ایچ جوړ شو او 2 اف ای ډي ایچ چې دی هغې فارمیشن وشو فائنل پروډکټ ان ای ډي ایچ پروډیوس شو اوکزیلو اسیټیټ چې زموږ سره کم دی هغه ریجنریټ اوس دا سیم څنګه چې موږ پریویس دغه سایکل وی چې کرپس سایکل څنګه کار کیږي دا اوس ډایګرام کې زموږ سره هغه سیم سایکل چې دی هغه ایکسپلین کړی دی چې اوکسیلو اسیټیټ او سټریټ اوکسیلو اسیټیټ د اسیټایل کو ای کم چې زموږ سره دا غي لینک ریاکشن نه راغلی و هغه ریاکشن وکړو سټریټ یې فارم کو د سټریټ سینتیز په ذریعه باندې دغه سټریټ آیسوسټریټ ته کنورټ شو بیا آیسوسټریټ زموږ سره الفا کیټو ګلوټریټ ته کنورټ شو دلته کې ان ای ډي ایچ زموږ سره یو فارمیشن شو بیا چې د کله الفا کیټو ګلوټریټ سکسینایل کو ای ته کنورټ کیدو نه ان ای ډي ایچ یو دلته کې پروډیوس شو نو ټوټل زموږ سره څه شو
2 خو دا شو دا سایکل دوه پیرې کېږي نو 4 NADH دلته کې جوړ شو یو په دې نیکسټ سټیپ کې چې کله سکسینایل کو A سکسینیټ ته کنورټ کېږي نو GTP زموږ سره پروډیوس شي بیا سکسینیټ فیومریټ ته کنورټ شي نو FADH راځي نو ټوټل 2 FADH شو 4 NADH شو یو ATP شو فیومریټ ملیټ ته کنورټ شو ملیټ چې کله بیا اوکزیلو اسیټیټ ته کنورټ کېږي نو NADH دلته کې هم جوړ شو نو ټوټل 6 NADH شو او 2 FADH چې دی هغه پروډیوس شو او ورسره GTP هم پروډیوس شو 2 GTP زموږ سره پروډیوس شو بس دغه انرژي کیلکولیشن دی ټیک شو د ټولو اول مونږ سره کوم پروسس چې مونږ ویلو هغه و ګلایکولیسس کوم چې په سایټوپلازم کې اکر کېدو نو ټوټل په دې کې ګلایکولیسس کې 5 to 7 ATPs جوړ شوي دي ګلایکولیسس لږ واپس ریوایز کوي کنه نو تاسو به د هغې نه را یاد شي ATP زموږ سره په سبسټریټ لیول فوسفوریلیشن چې کوم کېدو هغې کې زموږ سره 2 ATP چې دي هلته کې جوړ شو مونږه مینیمم واغوستل چې ټوټل دلته کې 2 ATP چې دي هغه پروډیوس شوي دي NADH یو NADH مونږ وایي چې دا مونږ له څونه ATP راکوي NADH دلته کې 2 NADH جوړ شوي دي خو یو NADH مونږ له 2.5 ATP چې دی هغه راکوي نو دوه NADH مونږ له څو راکوي 2.5 پلس 2.5 نو هغه زموږ سره اپروکسیمیټلی 5 ATPs چې دي هغه مونږ له پروډیوس کېږي ټیک شو دلته کې اوس دا ټرم یوز کړی دی چې دا ډیپینډ کوي په شټل سیسټم باندې نو شټل سیسټم اوس څه شیز دی دا زموږ سره یو کیرییر میکانیزم دی کوم چې دا الکترون کوم د NADH نه رااخلي د NADH دا الکترون چې دی دا د سایټوپلازم نه مایټوکونډریا ته ټرانسفر کوي یعنی د ټرانسفر کار کوي یو کیرییر پاتوی ده یو میکانیزم دی ځکه چې دا NADH زموږ سره په خپله د مایټوکونډریل ممبرین نشي پاس کولی نو د دغې دپاره چې دی دا یو میکانیزم یا یو پاتوی چې دا هغه اختیاري او هغې ته موږ څه وایو شټل سیسټم وایو ټیک شو بیا لینکډ ریاکشن دی لینکډ ریاکشن کې ټوټل 5 ATPs چې دي هغه پروډیوس شوي دي NADH زموږ سره ټوټل 2 شوي دي نو 2 NADH یو NADH موږ وایو چې هغه زموږ سره 2.5 ATP راکوي نو 2 NADH زموږ سره څومره ATP موږ له راکړو 5 ATP دلته کې پروډیوس شو بیا موږ اوس راشو کریب سایکل ته کریب سایکل کې ټوټل 20 ATP جوړ شوي څنګه 20 ATP جوړ شوي دي هغه مونږه سټیپ بای سټیپ وایو مونږ شاته وایي چې NADH ټوټل څونه جوړ شو 6 NADH جوړ شو یو NADH زموږ سره مونږ له راکوي 2.5 ATP نو 6 په مونږ له څونه راکوي 15 ATP به راکوي بیا FADH ټوټل 2 جوړ شوي یو FADH مونږه 1.5 ATP راکوي نو 1.5 پلس 1.5 3 ATP دا شو GTP یا ATP پروډکشن چې مونږ کوم وایو نو GTP زموږ سره یو GTP خو یو سایکل کې خو یو GTP شو خو موږ وایو چې دا سایکل زموږ سره دوه پیرې کېږي نو ټوټل GTP څونه شو 2 GTP شو مطلب 2 ATP پروډکشن دا وشو نو 15 پلس 3 پلس 2 زموږ سره څه شو 20 ATP شو total ATP yield from one glucose molecule کوم چې د aerobic respiration وشو د هغې نه total ATP زموږ سره څومره راغلو هغه 30 to 32 زموږ سره ATP production کیږي is used for transporting the cytoplasmic او زموږ سره چې دا کم 30 total ATP دي دا زموږ سره د څه لپاره یوز کیږي transporting cytoplasmic NADH into the mitochondria بیا زموږ سره further هغه electron transport شي نو هغه کیږي د هغې دپاره د هغه سورسز دي ګلایکولیسز لینک کې څومره جوړ شو لینک ریاکشن کې کریب سایکل ټوټل ATP پروډکشن څومره وشو بیا دی سیکنډ ټاپک ګلایکوجینیسس اوس څه ته وایي چونکې د دې نیم نه موږ ته انډیکیټ کیږي ګلایکوجن او د هغې به څه کیږي فارمیشن به کیږي نو هغه به څنګه کیږي is the process of synthesis glycogen from glucose کله چې د ګلوکوز نه ګلایکوجن جوړیږي هغې پروسس ته موږ وایو ګلایکوجینیسس او دا به زموږ سره په یو پروسس پراپر سټیپس سره په ذریعه باندې به زموږ سره د ګلایکوجن نه ګلوکوز جوړیږي دا اکر کیږي په کوم ځای کې سایټوسول اف لیور یعنی د لیور په سیلز کې زموږ سره دا اکر کیږي ټیک شو او په سکیلیټل مسل سیلز کې هم کیږي کوم کوم ځایونو کې کیږي سایټوسول اف لیور اینڈ څه په سکیلیټل مسل سیلز کې
اوس د سایټوسول څه دی؟ نو سایټوسول موږ وایو چې دا هم دغه سیل دی، خو سیل کې کوم اکوس جیل لایک پارټ چې کوم دی، کوم کې چې اورګنیلز نه وي، هغه پارټ کې زموږ سره د اکر کېږي. Active when energy levels are high. Postprandial state دا زموږ سره به کله اکټیو کېږي؟ کله چې انرژي لیول های وي. postprandial state اوس څه ته وایي؟ postprandial state زموږ سره د لیور کوم دا سایټوسول چې دی دا شفټ شي د فاسټینګ یعنی د پروډیوسر سټیج نه سټوریج یا پیکیجینګ موډ ته. کم چې زموږ سره د موږ دلته کې وایو هم چې زموږ سره کم کله به کېږي چې انرژي لیول څه هغه های وي. انرژي لیول به کله های وي؟ چې کله زموږ سره ګلوکوز لیول های دی. ګلوکوز لیول های شو نو انسولین به های شي چې موږ له انرژي زیاده راکړي او سټور هم شي. موږ خبره وکړه که نه چې پوسټ پرنډیل سټیټ هم دغې ته وایي چې دا کوم پروډکشن دا پروډیوس پروډکټس چې کوم دي دا د دغې پروډکټس نه یا د دې پروډیوسر سټیټ نه دا کنورټ شي سټوریج سټیټ ته یا پیکیجینګ سټیټ ته. نو فود دی دا انرژي ده های لیول اف ګلوکوز دی دا به زموږ سره کنورټ شي ګلایکوجن ته. دغې پروسس ته موږ وایو پوسټ پرنډیل سټیټ. اوس زموږ سره دی امپورټنس اف ګلایکوجینیسس. نو څه امپورټنس دی؟ سټور کوي موږ له ګلوکوز ایز ګلایکوجن ټو ریګولیټ د بلډ شوګر لیول. چې شوګر لیول های دی نو د ګلایکوجن ته زر زر کنورټ کی او موږ د انسولین په ذریعه باندې ټیک شو نو بلډ شوګر لیول چې دی هغه مینټین شي. د هغې ریګولیشن کې هیلپ کوي. هایپرګلایسیمیا نه موږ پریوینټ کوي. ګلوکوز لیول های نه موږ بچ کوي که نه ګلوکوز موږ له هغه ایکسټرا کم ګلوکوز چې دی هغه glycogen ته convert کوي. By storing the excess glucose, provide a quick energy reserve in muscles and liver چې موږ quick energy هم راکوي storage دپاره ټیک شو. essential for maintaining glucose homeostasis او glucose homeostasis هم د دې سره maintain. بیا زموږ سره اوکې اوس نیکسټ سره overview of glycogenesis pathway. د هغې زموږ سره یو جنرال overview ورکړی چې دا زموږ سره د glycogenesis څنګه کیږي. ګلوکوز ترانسپورټ د ټول اول څه کیږي دغه ګلوکوز چې دی هغې ترانسپورټ وشي. ګلوکوز انټر شي سیل ته د څه په ذریعه باندې؟ یو ترانسپورټر په ذریعه باندې کوم ته چې موږ وایو بلډ ترانسپورټر. د دې په ذریعه باندې ګلوکوز سیل ته انټر شو. چې کله سیل ته ګلوکوز انټر شو نو د دغې ګلوکوز په اوس فوسفورایلیشن کیږي. فوسفورایلیشن مین چې دغه ګلوکوز کنورټ شو ګلوکوز 6 فوسفیټ ته یعنی فوسفیټ ایډیشن وشو ټیک شو. د کوم انزایم په ذریعه باندې؟ د هیکزوکاینیز یا د ګلوکوکاینیز په ذریعه باندې. اوس په ایسومرایزیشن وشي ګلوکوز 6 فوسفیټ چې دی هغه زموږ سره کنورټ شو ګلوکوز 1 فوسفیټ ته بای فاسفوګلوکومیوټیز په انزایم په ذریعه باندې ټیک شو. اوس اکټیویشن اف ګلوکوز نیکسټ سټیپ زموږ سره څه دی؟ د ګلوکوز اکټیویشن. دا به زموږ سره څنګه کیږي؟ کم یو ډي پي چې دا یو ډي پي ګلوکوز pyrophosphorylase convert د G1 یعنی کم زموږ سره ګلوکوز 1 فوسفیټ چې دی هغه زموږ سره څه ته کنورټ شو؟ یو ډي پي ګلوکوز یوزینګ د یو ټي پي. څنګه چې موږ جي ډي پي وایو اے ټي پي وایو دغه شان دا یوراسیل والا دی ټیک شو. یو ډي پي زموږ سره یو ټي پي یوز کړه او موږ له کنورټ شو یو ډي پي ګلوکوز ته. اوس ګلایکوجن سینتھیسس څنګه کیږي؟ ګلایکوجن سینتھیز اینڈ برانچینګ انزایم د دې سره نور کوم انزایم چې کوم چې داسې سټریټ فارورډ نه دي دا د ټری په شانتې برانچینګ شوی دی وجې دې ته وایي چې دا برانچینګ انزایم دی دا کوم پاتوی چې دا فالو کوي که نه هغه په داسې فارم کې شوي چې کوم په وجه دې ته وایو چې دا برانچینګ انزایمز دي ټیک شو. هغه فیسیلیټیټ کوي ګلایکوجن فارمیشن. بیا د یو ډي پي ګلوکوز سټارټ ایډینګ ټو ایگزسټینګ ګلایکوجن چین سره دغه یو ډي پي نور ایډ کیږي and the reaction is catalyzed by glycogen synthase alpha 1 4 په ذریعه باندې دا catalyze کیږي and speed up کیږي which is then followed by the alpha 1 6 linkage. Now glycogen chain formation involved a protein was د دې سره یو پروټین انوالو شو کوم ته چې موږ وایو ګلایکوجینین او دا یو main component شو د دې which serve as a core of glycogen molecule ټیک شو. هغه سنټرل کمپوننټ د دې د پروټین شو سایډس ته د دې دغه ګلایکوجن چین چې دی هغه دی ټیک شو او ورسره سره ګلوکوز ریسپټرز هم پریزنټ دي. ناو ګلوکوز molecule bond with the
OH ګروپ سره کوم چې OH ګروپ دی د هغې سره دې څه چل وکړو بوند جوړ کړو the OH group of the tyrosine molecule د glycogen چې کوم زموږ سره موږ وی چې دا پروټین دی د دې پروټین د تایروسین مالیکول د OH ګروپ سره دغه نیو ګلوکوز مالیکول چې دی هغې بوند جوړ کړو ټیک شو ریګولیشن of glycogenesis اوس زموږ سره څنګه کیږي نو د ټولو فرست د هارمونل ریګولیشن کیږي په هارمون باندې ریګولیټ کیږي اولنی چې دی کې کوم هارمون انوالو دی هغه دی انسولین نو سټیمولیشن بای انسولین ګلوکوز به زموږ سره کله ګلایکوجن ته کنورټ کیږي چې کله زموږ سره ګلوکوز هاي دی انسولین به سټیمولیټ شي او دا انسولین به زموږ سره ولګي ګلوکوز به ګلایکوجن ته کنورټ کړي نو ځکه دی کې رول اولنی د انسولین هغه سټیمولیټډ بای insulin activates glycogen synthase through dephosphorylation. Dephosphorylation په ذریعہ باندې glycogen synthase چې دی هغه یې څه کو اکټیویټ کو یعنی فوسفیټ یې ریموو شو نو زموږ سره glycogen synthase چې دی هغه څه شو هغه اکټیویټ شو چې فوسفیټ ریموو شو glycogen synthase انزایم اکټیویټ شو چې دغه انزایم اکټیویټ شو نو زموږ سره به څه چلو شي ګلوکوز انټیک پسې واشي GLUT4 ریسپټر ته کم چې زموږ سره په مسل او اډیپوز ټیشوز کې پریزنټ دي چې ګلوکوز اپټیک دغه مسل او اډیپوز ټیشو ته سیوا شو نو سټوریج سیوا شو کنه په مسل او لیور کې خو مونږ وایو چې ګلایکوجن سټور کیږي ٹھیک شو سیکنډ هارمون انوالو دی په دې کې ګلوکاګون څه دی ګلوکاګون مونږ وایو چې دغه ګلایکوجن کنورټ کوي ګلوکوز ته مونږ خو وایو چې دا پروسس مونږ څه وایو ګلایکوجینیسس چې دغه ګلوکوز مونږ ګلایکوجن ته کنورټ کو نو دا ګلوکاګون به موږ څه کو انهبیټ کو چې زموږ سره فردر د ګلوکوز فارمیشن ونه شي دغه په ګلایکوجن سټیټ کې پاتې شي نو انهبیټ کو به موږ ګلوکاګون ورسره اپینفرین زموږ سره کله سیکریټ کیږي چې کله باډي په سټرس کې دا فایټ اینډ فلایټ ریسپونس دی نو په دغه ټایم کې هم موږ ته د انرژي ضرورت دی نو ګلایکوجن څه ته کنورټ کیږي ګلوکوز ته کنورټ کیږي نو دا به موږ څه کو انهبیټ کو چې ګلوکوز ته کنورټ نشي ټیک شو phosphorylation of the glycogen synthase سره به موږ کوم چې په فرست سټپ کې د انسولین په دې سټپ کې موږ وی چې د دې موږ ډي فوسفورایلیشن او فوسفیټ یو ریموو کو نو ګلایکوجن سینتیز چې کوم انزایم دی هغه اکټیو شو په دې سټپ کې موږ دا اکټیو کول نه غواړو ټیک شو نو موږ به دغه ګلایکوجن سینتیز چې چل وکړو هغه به ان اکټیو کو ان اکټیو به څنګه کو موږ به دغه فوسفورایلیشن وکړو بیا به اکټیویټ شي glycogen phosphorylase for the glycogen breakdown لپاره ټیک شو بیا دی glycogenesis د هغه سټپس دي یا ډایګرامټیکلی دا اوس هغه ایکسپلین کړی دی چې څنګه دا پروسس ودین ا سیل کې glycogenesis چې دی هغه کیږي موږ دا اوس ایکسپلین کو په شاته سلایډز کې ډایګرام کې سیم دي څه چینجز پکې نشته کوم سټوډنټس نن زموږ د بایوکیمستري په میټابولیزم اف کاربوهایډریټس کې نیکسٹ ټاپک دی ګلایکوجینولایسیس اوس دی ګلایکوجینولایسیس د دې ټاپک نه موږ ته انډیکیټ کیږي چې ګلایکوجن لایسیس پکېږي او هغه زموږ سره کنورټ کیږي ګلوکوز ته نو انټروډکشن ټو ګلایکوجینولایسیس سره چې دا زموږ سره یو بایوکیمیکل پروسس دی کومه کې چې بریک ډاون کیږي د ګلایکوجن ګلوکوز ته او دا ګلوکوز په موږ له انرژي راکړي په سر ټایم کې ډیورینګ فاسټینګ एक्सरसाइज या स्ट्रेस टाइम کې ټیک شو مینلی دا زموږ سره کمزې کې اکر کېږي دا پروسس په لیور کې چې کمزې کې زموږ سره بلډ ګلوکوز لیول چې دی هغه مینټین ساتي یا په مسل کې کم چې لوکل انرژي یوز کوي مسل سیل سایټوسول کې شاته پروسس کې مونږ ویلو کنه چې ګلوکو جینیسس زموږ سره څه دی نو هغه کې چې مونږ خبره کول نو مونږ دا ګلایکوجن چې دی ګلایکوجینیسس چې کوم پروسس وو ګلایکوجن زموږ سره چېرته کې سټور کېدو په لیور کې او په مسل سیل کې اوس هغه ځای نه به مونږ دا ګلایکوجن به اخلو ګلوکوز ته به کنورټ کوو هغه لیور او هغه مسل سیلز ټیک شو در هغه ګلایکوجینیسس زموږ سره اپوزیټ دی سیم پروسس بکیږي خو په اپوزیټ ډایرکشن کې بکیږي او مونږ به د هغې ګلایکوجن نه اوس واپس ګلوکوز جوړو ډېر زیات سمپل دی اس پکې هم ګران نشته لیور زموږ سره اوس تر ټوله اول څه چل به کوي هغه به مینټین کوي بلډ ګلوکوز ډیورینګ فاسټینګ اور بټوین میلز ټایم کې ټیک شو دینه علاوه مسل به زموږ سره موږ له انرژي سپلای کوي په فزیکل اکټیویټي ټایم کې هلته کې
فزیکل اکټیویټي ټایم کې مسلز یوز کیږي کنه نو دغه ټایم کې به انرژي همله سپلای کوي دا به ټریګر کوي سو کله به ټریګر کیږي دا چې کله زموږ سره بلډ ګلوکوز لیول زموږ سره په بلډ کې کمی نو چې ګلوکوز لیول په بلډ کې کمی نو کم چې دا سٹور ګلایکوجن دی کم چې په لیور کې یا په مسل کې سٹور شوی دی هغه به ګلوکوز ته کنورټ شي موږ له به انرژي راکړي یا سټرس دی یا ایکسرسایز ټایم دی نو دلته د انرژي زیات نه دي سټرس ټایم کې فایټ اور فلایټ ریسپونس والا کار به کېږي ایفینفرین به زموږ سره سیکریټ کېږي څنګه چې موږ شاته پروسس کې ایکسپلین کړو سیم هغه پروسس دلته کې به هم کېږي ټیک شو انهبیټ کېږي به دلته کې څنګه چې کله زموږ سره ګلوکوز لیول ډیر زیات هاي دی نو موږ خو بیا د نور ګلوکوز ضرورت نشته کنه دا به انهبیټ شي دا پروسس یا انسولین لیول هاي دی انسولین لیول هاي دی انسولین څه چل کوي هغه زموږ سره ګلوکوز چې دی هغه کنورټ کوي ګلایکوجن ته نو هم بیا زموږ سره موږ دغه نیډ پاتې نشو ټیک شو دا کم ټایم کې به کېږي پوسټ میل سټیټ کې خوراک ته وخوړو د هغې نه پس انسولین سکریشن هاي ځکه چې زموږ سره ګلوکوز ډېر زیات هاي دی نو د ګلوکوز هاي دی نو څه چل به وشي هغه به انسولین به زیات سکریټ شي او هغه به زموږ سره سټور کړي ټیک شو بیا پاتوے آف گلایکوجینولیسس سیم پروسس دی څه چل به وشي ریموو پکې ګلوکوز ریزیډیوز فرام گلایکوجن ایز ګلوکوز 1 فوسفیټ نه بیا به ډی برانچینګ وشي هلته برانچینګ کېدی دلته به هغه برانچینګ چې دی هغه څه شي ختم بشي ډی برانچینګ انزایم کې به زموږ سره الفا 16 ګلوکوسایډیز اکټیویټي چې دا هغه به ریموو کړي ریمیننګ برانچ پوینټ ګلوکوز بیا به فوسفو ګلوکومیوټیز چې کوم دی د دې انزایم په ذریعه باندې به زموږ سره ګلوکوز 1 فوسفیټ چې کوم دی هغه ګلوکوز 6 فوسفیټ ته کنورټ شي او ګلوکوز 6 فوسفیټ چې کوم دی دا زموږ سره پرایمري په لیور کې فاوند کیږي لیور اپ ټو سم ایکسټینټ ان کډنی مطلب دا دی چې دا زموږ سره دا ګلوکوز 6 فوسفیټ پرایمري فاوند کیږي په لیور کې خو اپ ټو سم ایکسټینټ یا په لوور لیول په کډنیز کې هم پریزنټ او ون organs دا الاو کوي چې موږ له ریلیز کې فری ګلوکوز انټو د بلډ ډیورینګ ګلایکوجینولیسس په ټایم کې چې موږ فری ګلوکوز راکړي ټیک شو کنورټ کوي به دا G6P یعنی ګلوکوز 6 فوسفیټ فری ګلوکوز ته چې ریلیز کی دا بلډ سټریم ته ټیک شو دا اوس اسایمنټ کړی دی چې دا لیمټ ډیکسټرین څه دی یا ریموول اف برانچز میکانیزم زموږ سره سره کوم چې ډی برانچینګ میکانیزم ورته مونږ وایو برانچینګ میکانیزم یا ډی برانچینګ میکانیزم هغه شاته مونږ وایو کنه چې برانچز سره دا پروپر یو پروسس دی بیا دی وای د مسل سیلز کان ډیفیوز انټو ګلوکوز اټس ګلوکوز انټو د بلډ سټریم چې د مسل سیل خپل ګلوکوز چې دی هغه بلډ سټریم ته ولې نه ډیفیوز کوي او هغه ټایم صحیح څه ټایم کې داسې پروسس کې دغه کېږي چې دا مسل سیل چې دی خپل ګلوکوز بلډ سټریم ته نه ډیفیوز کوي اوس د ټولو اول دی لیمټ ډیکسټرین څه ته وایي کله چې زموږ سره ګلایکوجن باندې امایلیز کم انزایم چې دی دا اکټ وکړي نو د دې کم مونږ وایو چې دا برانچز د دې نه ودي اوریجنیټ شوي دي که نه د برانچز دا ټرمینلز نه دي دا ولې دا ټرمینلز مات کړي او هغه مالټوز او ګلوکوز ته کنورټ کړي خو د دې کم د دې برانچز چې کم دې ته نږدې حصې دي نو دا نشي ماتولی نو دغه دا کم ټرمینلز خو زموږ سره د دې مات شو او هغې نه زموږ سره مالټوز او ګلوکوز جوړ شو خو چې کم د ریزیډوالز پاتې شو دغې ته مونږ وایو لیمټ ډیکسټرین ټیک شو سیکنډ کوېسچن دی ریموول آف برانچز میکانیزم چې اوس زموږ سره څنګه کېږي دا پس دې کې زموږ سره ډی برانچینګ انزایم چې دی هغه یوز کېږي هغه ډی برانچینګ انزایم ته موږ امایلو 16 ګلوکوسایډیز هم وایو ټیک شو دا په دوو سټیپونو باندې دغه برانچز چې دي دا ماتوي یا ختموي اولنی سټیپ ته دی ټرانسفریز اکټیویټي په دې کې دا داسې کار وکړي چې په دې شاخ کې چې کوم د ګلوکوز یونټس موجود دي نو د دې دا نږدې کوم برانچز چې دي نو هغه ټرمینلز ته چې دي هغه ټرانسفر کړي ټرمینلز ته ټرانسفر شو نو موږ وایو که نه چې په د فرست سټیپ کې چې دغه به ټرمینلز بیا اکټ کولی شي نو دا به بیا په اسانه باندې د دې بریک ډاون کېږي ټیک شو سیکنډ زموږ سره د ګلوکوسایډیز اکټیویټیز په دې کې چې زموږ سره کم دا یو ګلوکوز
پاتې شي که نه، نو هغې ته مونږ وایو چې 1,6 بونډ 1,6 بونډ دغې ته مونږ نو دا زموږ سره په داسې ځای والا اکټ وکړي که نه، دا والا په دې 1,6 بونډ باندې اکټ وکړي او هغه مونږ له ګلوکوز چې دی لکه سمپل ګلوکوز فارمیشن وکړي، نور څه ورسره نه وي، صرف ګلوکوز فارمیشن چې دی هغه وکړي، یو لینیر چین لکه زموږ سره جوړ کړي، هغه برانچز ترې کټ شو. نو د دې دغه شانتې په دې طریقه باندې هغه برانچز چې دي هغه کټ شي، د برانچز نه دا یو لینیر چین ته کنورټ شي او سمپل ګلوکوز زموږ سره چې دی د هغې فارمیشن وشي. تھرډ کوېسچن چې دی هغه زموږ سره څه دی چې دا مسل سیلز ولې نه ډیفیوز کیږي ګلوکوز ته په بلډ سټریم کې. ټیک شو. د دې زموږ سره یو وجه خو دا ده چې انزایم هلته کې کم وي، چې انزایم کمی وي نو هم به زموږ سره چې دی کنورژن نه کیږي. په مسل کې زموږ سره ګلوکوز 6 فوسفیټ انزایم نه وي او د دې د وجې چې دی زموږ سره دلته کې دا ډیفیوز کیږي نه په اسانه باندې. ټیک شو. دا زموږ سره د دې مین ریزن چې دی هغه ګورئ دا زموږ سره داسې پروسس دی که نه چې مونږ خبره کوو چې ګلایکوجن چې دی هغه کله د هغې بریک ډاون وشي هغه ګلوکوز 6 فوسفیټ ته کنورټ کیږي، خو د دې ګلایکوجن ګلوکوز 6 فوسفیټ ته د کنورټ کیدو دپاره د انزایم ضرورت دی، هغې ته مونږ وایو ګلوکوز 6 فوسفیټیز، او دغه انزایم زموږ سره په مسل سیلز کې چې دی هغه نه وي. دا انزایم صرف او صرف په لیور کې پریزنټ یا په کډنیز کې پریزنټ وي. نو دې د وجې نه زموږ سره چې دی دا په دې مسل کې چې دی هغه نه. ټیک شو. نو ځکه دا مسلز چې دي مسل دا ګلوکوز صرف د خپل ضرورت لپاره یوز کولی شي، دا بلډ له نشي ورکولی. بلډ له ولې نشي ورکولی چې د دې سره زموږ سره دغه ګلوکوز 6 فوسفیټ انزایم چې دی هغه نشته، دا یې ریزن دی. دا زموږ سره دا اوس هغه ډایګرامیټیکلی ایکسپلین کړي چې ګلایکوجنیسس څنګه کیږي او ګلایکوجینولایسس څنګه کیږي. دا موږ شاته په ډیټیل باندې ووینو، دې کې به په دې ډایګرام کې اوس ایکسپلین کېدو ضرورت نه وي. نیکسٹ ټپ دی ګلوکونیوجینیسس. اوس ګلوکونیوجینیسس څه ته وایي؟ دا زموږ سره څه دی؟ Gluconeogenesis is the metabolic process of synthesizing glucose from non-carbohydrate source. Gluconeogenesis زموږ سره یو metabolic process دی کوم چې زموږ سره synthesize کوي ګلوکوز د نون کاربوهایډریټ سورس نه. نون کاربوهایډریټ سورس سره چې کاربوهایډریټ نه لیکټیک اسید شو، امینو اسید شو، ګلایسیرول شو، دا زموږ سره سری نون کاربوهایډریټ سي. نو د دې سورس نه موږ ګلوکوز جوړو او دا په کم کیس کې موږ جوړو چې زموږ سره ډایرکټ کاربوهایډریټس نه دي موجود، ګلوکوز زموږ سره ډایرکټ نشته، نو دا به موږ بیا د دې نون کاربوهایډریټ سورس نه چې دی دا نه ګلوکوز را اخلو. اسینشل دا په کم ټایم کې دی چې کله پرولونګ فاسټینګ وي، سټارویشن دی، بیخي قحط دی، قحط سالي چې ورته موږ وایو چې د سره هغه خوراک دی نه مال نیوټریشن ټایپ موږ اخیستی شو. ټیک شو. انټینس ایکسرسایز دی نو هغې کې موږ ته زیات انرژي ضرورت وي، زیات ګلوکوز ریکوایر وي. مینلی دا اکر کیږي په لیور کې او په کډني کې هم کیږي په رینل کارټیکس کې. ټیک شو. دا موږ له څه چل کوي مینټین کوي بلډ ګلوکوز لیول کله چې ډایټري انټیک صحیح انسفیشینټ وي. څنګه چې ما په سټارویشن کې تاسو ته یو پوینټ وي چې مال نیوټریشن دی، نیوټرینټ نشته، نو مال نیوټریشن کې پراپر ډایټ نشته، ډایټري انټیک نشته د دې پیشنټ پیژنه چې ډایټري انټیک نشته، نو ډایټري انټیک پراپر نشته، نو ګلوکوز به موږ د کم طرفه چې دی هغه مینټین کوو، هغه به موږ بیا د نون کاربوهایډریټ سورس نه چې دی هغه را اخلو. دا اکر کیږي مینلی په لیور کې او په کډني کې په ماینر سایډ ډیورینګ پرولونګ فاسټینګ کې، بیا په رینل کارټیکس کې چې دی هغه کیږي. ټریګر کیږي په څه ټایم کې؟ دا پروسس به سٹارټ کیږي په څه ټایم کې؟ فاسټینګ او سټارویشن ټایم کې، یا کاربوهایډریټ انټیک ډېر زیات کم دی، یا انټنس یا پرولونګ ایکسرسایز دی. ټیک شو. انهبیټ کیږي به کله چې زموږ سره انسولین ډېر زیات سیوا دی. انسولین به ولې سیوا خو زموږ سره ګلوکوز به سیوا چې ګلوکوز سیوا دی نو زموږ نیټ پاتې نشو چې موږ د نون کاربوهایډریټ سورس نه ګلوکوز نه راواخلو. الریډي ګلوکوز زموږ سره سیوا دی. ټیک شو. اوس دی سبسټریټ فور ګلوکونیوجینیسس. د دې لپاره کم کم سبسټریټ دي. دا موږ وایو چې نون کاربوهایډریټ سورس نه موږ را اخلو. نون کاربوهایډریټ سورس موږ سره څه شو؟ هغه لیکټیک اسید موږ واخیستو، نو لیکټیټ شو، ایلنین شو، ګلایسیرول شو، پروپیونیټ شو. لیکټیټ زموږ سره سره دا د انیروبیک
ګلایکولیسس نه چې دی هغه راغستی کېږي. اناروبیک ګلایکولیسس اوس موږ څه کوو؟ یو ایروبیک دی یو اناروبیک دی. ایروبیک پروسس زموږ سره په لیور کې کېږي، اناروبیک چې دی هغه په مسل کې کېږي. اناروبیک ګلایکولیسس زموږ سره یو داسې پروسس دی په کومه کې چې ګلوکوز زموږ سره بریک ډاون کېږي د څه لپاره؟ د انرژي لپاره. خو دلته کې موږ اکسیجن چې دی هغه نه یوز کوو، نو دا زموږ سره ځکه دی اناروبیک ګلایکولیسس. ټیک شو. په دې کې اوس یو پوینټ یوز کړی دی کوري سایکل. کوري سایکل هم زموږ سره داسې پروسس دی کوم کې چې بوډي ریسایکل کوي دغه لیکټیک اسید واپس. ټیک شو. لیکټیک اسید بیک انټو ګلوکوز ته ریسایکل کی دا. خو کله به کېږي؟ کله چې ورکینګ مسلز دي یعنی ایکسرسایز کېږي هغه ټایم شو. ورکینګ مسل به زموږ سره پروډیوس کوي لیکټیک او کنورټ به کی دا واپس ګلوکوز ته د څه په ذریعه باندې؟ د ګلوکونیوجینیسس په ذریعه باندې. او موږ له به څه راکړي؟ د مسل کې زموږ سره دا شفټ کې بیک مسل ته ګلوکوز یې چېرته شفټ کو؟ مسل ته، چې موږ له څه راکړي؟ انرژي راکړي. اننین هم زموږ سره په مسل کې کېږي پروټین د بریک ډاون. پروټین چپټر کې به دا بیا پراپر په ډیټیل باندې ایکسپلین کېږي چې څنګه د دې بریک ډاون کېږي. ټیک شو. ګلایسرول د څه نه کېږي؟ فرام د لیپid چپټر کې کېږي. ټیک شو. فرام ټرای ګلایسرایډ بریک ډاون ان اډیپوز ټیشو. بیا پروپیونیټ زموږ سره د اوټ چین فیټي اسید میټابولیزم نه کېږي. دا په هیومنز کې ډېر زیات ماینر دی. اوټ چین زموږ سره مطلب دلته کې دی چې د کم کاربن دغه چې کوم دی نمبر چې دی په دې کې هغه اوټ دی، لکه موږ وایو چې 3 دي داسې ایون نمبرز نه دي. نو اوټ چین فیټي اسید مطلب دغه دی. نوٹ کې زموږ سره څه لیکلي؟ میجورټي اف د کاربن کمپاونډز کین انټر انټو د سایکل. زیات کاربن کمپاونډ زموږ سره د سایکل ته چې دی هغه انټر کېږي. اوس د ګلوکونیوجینیسس پاتوی زموږ سره څنګه ده؟ نو د ټولو اول زموږ سره پایرویټ په کنورټ شي اوکزیلو اسیټیټ ته. د څه په ذریعه باندې؟ د پایرویټ کاربو اکسیلیز انزایم په ذریعه باندې. اوس چې زموږ سره اوکزیلو اسیټیټ فارمیشن وشو، دغه اوکزیلو اسیټیټ په کنورټ شي فوسفو اینول پایرویټ ته. د څه په ذریعه باندې؟ انزایم دلته کې زموږ سره یو شو فوسفو اینول پایرویټ کاربو اکسی کاینیز په ذریعه باندې. ٹھیک شو. کاربو اکسی کاینیز په ذریعه باندې سیریز اف ریورسیبل گلایکولیټک سټیپس هغه زموږ سره کم دي. فوسفو اینول پایرویټ کنورټ شو فرکټوز 1,6 بای فوسفیټ ته. فرکټوز 1,6 بای فوسفیټ کنورټ شي فرکټوز 6 فوسفیټ ته. هغه 1 باندې چې ورسره کم فوسفیټ اټیچ شو هغه ته صرف ریموف شو. فوسفیټ ته هغه ځینې ریموف شو نو فرکټوز 6 فوسفیټ شو. د څه په ذریعه باندې؟ فرکټوز بای فوسفیټیز 1 انزایم په ذریعه باندې. ټیک شو. فرکټوز 6 فوسفیټ کنورټ شو ګلوکوز 6 فوسفیټ ته، یعنی دغه فرکټوز ګلوکوز ته وس کنورټ شو. صرف هغه کاربن چینجز کې راغلو. ټیک شو. د کاربن کې ګلوکوز 6 فوسفیټ نه هغه 6 نه فوسفیټ هم ریموف شو د ګلوکوز 6 فوسفیټیز په ذریعه باندې او سمپل ګلوکوز موږ لګاو. نو څنګه دغه شانتي د پایرویټ نه ګلوکوز فارمیشن چې دی هغه وشو. نوٹ we had entered pyruvate into the cycle. هغه زموږ سره څه دي؟ lactate, lipids or any other compound having carbon skeleton can enter into the cycle. موږ پایرویټ انټر کو د هر یو ایلیمنٹ کې کمپاوند دی شي کوم چې کاربن کنټینینګ وي هغه دی پروسس ته چې دی هغه انټر کېدی شي. ګلوکونیوجن دی فرکټوز 1,6 بای فوسفیټیز انزایم چې دی هغه کی ریګولیټري انزایم دی. یا ورته موږ ویلی شو چې دی زموږ سره څه چل کوو؟ فرکټوز 6 فوسفیټ دی کنورټ کوو. فرکټوز 1,6 بای فوسفیټ فرکټوز 6 فوسفیټ ته چې دی هغه کنورټ کوو. ګلوکوز 6 فوسفیټیز زموږ سره څه چل کوو؟ دا په فاینل سټیپ کې دا انزایم یوز شو او دی پروډیوس کو فری ګلوکوز اونلی ان لیور او کډنی کې. ټیک شو. دا خو زموږ سره وشو. نیکسټ دی ریګولیشن اف ګلوکونیوجینیسس. اوس د دې ریګولیشن به څنګه کېږي؟ نو دا هم هارمونل ریګولیشن دی. هارمون په دې کې انوالو دي. اولنی هارمون چې کوم دی کې انوالو دی هغه دی ګلوکاګون. ګلوکاګون څه چل کوو؟ ګلوکوز به ګلایکوجن به ګلوکوز ته واپس کنورټ کوو، موږ به انرژي راکوله. او موږ وی هم چې ګلوکونیوجینیسس څه دی؟ او ګلوکوز فارمیشن دی د نون کاربوهایډریټ سورس نه. دا به زموږ سره
Glucagon बस चल के increases the gluconeogenesis by activating the phosphoenol pyruvate carboxylokinase पर जरिए बांधे ठीक शो and inhibiting glycolysis जो glycolysis व नशी second जमू सरा insulin दे insulin सा कई suppress कई दा activity glucagon increase कड़ा gluconeogenesis जो gluconeogenesis increase शो नो glucose formation बजमू सरा सेवाशी और insulin suppress को gluconeogenesis जैसे कि इंसुलिन जमू सरा सी चल गई इंसुलिन जमू सरा वापस ग्लूकोज ग्लाइकोजन तक कन्वर्ट कई नो ग्लाइकोजन तक कन्वर्ट कोल नो और मुंग ग्लूकोज पकार दे मुदल तक बे इंसुलिन मंगा सको सप्रेस को ठीक शो कोर्टिसोल खबर दान कोर्टिसोल पर स्ट्रेस की रिलीज की गो स्ट्रेस की या फाइट और फ्लाइट टाइम के मूला द एनर्जी जरूरती द ग्लूकोज जरूरती ठीक शो स्टिमुलेट कई मुंगला ग्लूकोन्यूजेनेसिस यानी पदी के बजाय मुसर ग्लूकोन्यूजेनेसिस ज्यादा पकारिया अब मुंगा ज्यादा को ठीक शो द इंसुलिन के बा ग्लूकोन्यूजेनेसिस कम कीगी बस कोर्टिसोल के बस सेवा कीगी ग्लूकोगोन की बा ब्या सेवा कीगी जगह चिदी टाइम की ब्या ग्लूकोज फॉर्मेशन सेवा का ओली ठीक शो द वजमुसर डायग्रामेटिकली द सेम प्रोसेस चिदे अका एक्सप्लेन करे दे ची ग्लूकोज संग फॉर्म शवे दे que gluconeogenesis mungo no daba mung de bottom na start ko che pyruvate na sanga glucose chodshe o que glycolysis wayu no aba munga bya top to bottom razu ठीक शो और this is among sara da stasu metabolism of carbohydrate chapter chide aga end show